مکاننا او زین نیسی اللہ تعالی پی مکانن پیو مکان کے پیو زی کے اللہ تعالی زین نیسی تمکن نیسی پیو مکان کے یعنی اللہ تعالی زانتا چی دے یو زی مکان نگر زی وجہ دا حقی سا شیدہ ویزا ہر یو جسم زانتا مکان نیسی کنو مکان کے موجود وی لیکن اللہ تعالی زانتا مکان نگوری او اللہ تعالی زانتا زی نگوری زانتا مکان نگوری لکہ مثلا طالبہ داتا یہ کنا نو تا چی دل تناست خو زانتا دی مکان کتلے دے کنا او زانتا دی زی کتلے نو داتا زانتا زی ولی کتلے دیو کینی پام دا غیزی کی خوزا جسمی نو تمکن فی المکان او زای لرزان لرزینی ول دا صفت دا چا دے دا زویل اجسامو دے او مخی دا خبر مونگا باطل اکنا چی باری تلاسا شیدے جسم ندے پدیزی باندی انشاءاللہ تاسو پوشو لی طالبا دا جسم کے دا قانون دے کنا دا چکل ایزا یوزے تلارش نو دے التا تمکن حاصلی تمکن دا مانا چی زان تا مکان حاصلی زان تا زیر حاصلی او بیا سا وقت راشی چی دے دا غیزین سشی کیگی پورتا کیگی دے زی زان تا مکان اگرزو کنا نو کل بیا دا سی وشی چی دا مکان بیا بدلیگی هم دا زی که تناستی دا زی تا ڈکڑای دے نو چی تا ڈکڑای دے نو کل دا سی وشی چی انسان دے زین پاسیگی او دے دا مکان بدلی خدا بدلول دا مکان دلر دا کل اختیاری وی دا برخی دا چارج تکی کل اختیاری وی طالبا او کل سشوی غیر اختیاری وی اختیاری دا مانا تا پیوزای کناستی پخپل طبیعت باندې پاسی دلی تینا لارن اخلاص او کل دا زای بدلول سشوی غیر اختیاری وی غیر اختیاری دا مانا چه بس تا پیوزای کناستی و سکرالو دلا سیونی ولی تی پزور او باسن دیتا سشوی لیکی گی زای بدلول وی لیکی گی غیر اختیاری اس مکان سشی تویلے کی گی طالبہ جو ولا یتمکنو فی مکانن اللہ تعالیٰ پہ یو مکان کی تمکن نیسی نو مکان کی دری مذہب دی یو مذہب دا حکمہ و اشراقیینو دی او دا دی حکمہ و اشراقیینو مشر چے دے دا افلاطون دی حکمہ یو اشراقیین دی مشر سوک دی افلاطون او یو حکما مشائیین دی دا حکما مشائیین و مشر چے دے دا ارسطو دے دا دوی سرپرستی ارسطو کئی او درم دا دوی پمینس کے چے دے متکلمین دی علماء دا علم کلام چے ورطوئی لیکی گی متکلمین ورطوئی لیکی گی نو پا جسم کے اختلاف دے و مخ کے دا دینا چے منگا تاسو دا اختلاف دلتا ذکر کون و تاسو راشی ولا یتمکنو فی مکانن دا غلائے دی ترجمہ سے شہدہ اے لا یجعل اللہ تعالی مکاننا اللہ تعالی قرار نکی پہ یو مکان کے خدای تعالی زانتے یو مکان ننیسی نو لا یتمکنو دا تمکن نہ رہے او تمکن طالب باب تفعول لے چار کل تمکن کے باب تفعول نہ رہے نو دل تدوید وہی چی پدی کے اشتقاق سنئی دے الک اشتقاق سنئی چاہتا ہوئی لیکی گا دا اشتقاق سنئی مقصد سے دے وی دا دی اشتقاق دا مکان نکڑے دے و مکان جامد دے نکتے تا گو رہی تا مکانو دا چانا ماخوز دے چی دا ماخوز شو دا مکان نا نو مکان طالب جامد دے کا مشتقی تاسی دا مکان ماضی مزاری لی دلے نا نو دا سشے دے دی تا اشتقاق سنئی ہوئی لیکی گی خواہ دا شے مشتقاق دا کلمه دا مصدر نکی دا جوامد نخو نکی دلتا دا یتمکنوی مشتق کرے دے دا چانا طالبہ دا جامد نا چاگا مکان دے نو چکل خبر دا سشو چی دلتا اشتقاق دیتا اشتقاق سنائی وی خوا زکا مشتقات دا جامد نا مشتق کیگی او کا مشتق کیگی نو دا اشتقاق با اشتقاق سنائی وی او دا یو خاصا دا خواسو دا باب تفعول نا دا باب تفعول خاصی تاسی فصول اکبری کی ویلی دی یو خاصیت باب تفعول څه شی و سیرورت په بدون صنع ثانین یو شی بل شی وګرځي بغیر د چانه د صنع د ثانین لکه تحجرت پینو نو دا تحجر باب تفعول دی او دا اشتقاق د حجر نه کړی دی او حجر طالب جامد دی که مشتقی
امین دی کنه تعبیر څنګه کو تحجرت وینو ای سوارت وینو حجرت دقه معنا ده دې ته څه شی وایي ګرځول د یو شي په بل شي باندې خاص ضرورت د یو شي په بل شي باندې ضرورت ګرځېدل د یو شي بل شي بدون صنع صانعین یو شی بل شی وګرځېږي بغیر د صنع د صانع نه لکه تحجرت تینو څه شی دی طالبه نو همدلته هم دا یتمکنو چې راغلی دی نو دې ته اشتقاق صنعي ویلی کېږي وشوه او یو خاصیت جعل او اخذ دی لا یتمکنو لا یوخذ لنفسه مکانا ځکه مکان خواصو د جسم نه دی خبره موږ تاسو وکړه الله تعالی جسم نه دی چې کلم دا خبره ځان سره یاد کړله چې یتمکنو طالبه دا یتمکنو دا تمکن ماخوذ دی د مکان نه او دې اشتقاق ته اشتقاق صنعي ویلی کېږي او دا د هغې نه مشتق شوی نو اوس دې ته راشئ مکان چاته ویلی کېږي لغتن وی مکان لغتن ماخوذ د تمکن نه دی او تمکن ځای ته وایي چې جسم کوم ځای کې وي هغه مکان وي آسان تعبیر کو جسم چاہتی مکان چاہتی ما یعتمد علیه الجسم ویتوکن علیه ویستقر علیه مکان دی ته وایي چې په هغې باندې جسم څه شی کوي اعتماد کوي جسم پکې تمکن نیسي جسم پکې قرار نیسي دې ته مکان ویلی کېږي لکه مثلا طالبه دا پیاله ده که نه مستاسو لاس کې ده دا زه دلته لاندې په دې دغه باندې کړم په دې میز باندې نو چې دا میز ما په دې چا باندې کېښوده دا پیاله ما په دې میز کېښودله نو دا میز د چا دپاره د دې پیالې دپاره مکان دی ځکه د مکان تعریف مونږ څه شی وکړه ما یعتمد علیه الجسم چې په دې باندې جسم اعتماد کوي د پیالې په اعتماد وکړه که نه کړه ویتمکن علیه تمکن د پیالې په دې میز حاصل کړه که نه ویستقر علیه او طالبه د دې پیالې استقرار په چا باندې په دې میز راغی که را نغی نو دې ته څه شی ویلی کېږي اله هر کله مو چې مکان وپېژند نو مکان کې درې مذاهب دي مخکې تاسو ته ما وویلې یو مذهب پکې دا دی متکلمین علما وایي مکان عبارت دی د هغې بعد مجرده موهومه نه بعد مجرده موهومه چې ډکړی دی چا لره د لره ابعاد محققه و د جسمه مکان چاته ویلی کېږي دا هغه بعد مجرده موهومه دی چې ډکړی دی د لره ابعاد محققه و د جسم د دې څه معنا ده چې بعد مجرده موهومه دی او د لره ډکړی دی ابعاد محققه و د جسم طالبه په هر جسم طبعي کې موږ او تاسې وي امتدادات وي کم امتدادات وي طول دا یو عرض دا بل امتداد عمق دا بل امتداد او په دې جسم کې ابعاد محققه وي حقیقتا دا جسم دی طالبه په دې کې ابعاد محققه پراته دي حقیقتا پکې دغه ابعاد پراته دي او دې ته ابعاد مادیه وایي دې کې چې دا کوم ابعاد دي نو کوم ابعاد دي مادي ابعادي بعد مادي دې ته وایي چې دی پروت وي په دې مادي جسم کې او دا جسم مرکب دی د چا نه دوی وایي حکما وایي د هیوله او د صورت نه او مادي هغه دی چې کوم جسم مرکب دی د چا نه د هیوله او د صورت نه نو جسم مادي دوی وایي هغه دی نه یو هغه هیوله صورت ته خو دوی څه شی وایي الله مجردات وي او قانون د دوی دا چې کوم جسم دی مرکب ګڼي د چا نه کوم جسم کوم شی مرکب شي د مجرداتو نه نو هغې ته هم دوی څه شی وایي مجردات وایي بعد مادي دې ته وایي چې دی پروت وي په مادي د جسم کې او دا جسم مرکب دی من الهیوله و صوره او مادي هغه دی چې مرکب من الهیوله و صورت وي نو جسم مادي دی او د کې درې ابعاد پراته دي حقیقتا دا معنا ده چې دغه ابعاد محقق دي بلا فرض الفارض و بلا اعتبار محقق معنا دا ده چې چا فرض کړي نه دي چا اعتبار دلته نه دی کړی دې کې ابعاد څه شي دي پراته دي او بل داسې بعد هم شته دی چې هغه په جسم کې نه دی هغه په خلا کې دی یو بعد په جسم کې دی او یو بعد په چا کې دی په خلا کې دی طالبه په خلا کې څنګه دی د ځمکې د سطح نه پاس او د اسمان نه لاندې دې ته خلا ویلی کېږي نو دې کې هم ابعاد شته دی خو دا کم ابعاد چې دلته پراته دي نو دې ته بعد ابعاد موهومه وایي دلته لاندې طول شته ما تا تخکاری نه عرضم شته دی خو ما تا تخکاری نه عمق هم شته دی خو ما تا تخکاری نه نو دې ته ابعاد موهومه ویلی کېږي څه شی ویلی کېږي طالبه
نو چې ابعاد موهومه ویلی کېږي نو متکلمین وایي مونږ ورباندې ګمان د خلا کوو مونږ وایو ګنې دا خالي ځای دی چې دا ځای خالي دی اوس دغه خلا کې د حکمو د متکلمینو اختلاف دی بعضې بعد موهومه ګڼي طالبه او بعضې بعد مجرده ګڼي خو به هر تقدیر هر شی چې وایي تاسو جسم مکان مونږ چاته ویلی مکان عبارت و د هغه بعد مجرده موهومه نه چې ډک کړی دی ده لره ابعاد محققه و د جسمه دلته طالب طول عرض دا پیاله اوس دقه نه ده دا پیاله طول لري عرض لري او عمق لري دلته یو خلا موجوده ده او په دې خلا کې هم طول او عرض او عمق شته دی اما تا ته ښکاري نه زه ته پې وهم د چا کوو د طول او د عرض او د عمق کوو نو چې کله دا پیاله تا راوړله دلته دې کېښودله نو دې چې دی څه شی که طالبه دغه ابعاد محققه چې دلته پراته دي دا ابعاد محققه چې دلته څه شی دي پراته دي په دې جسم کې نو دې ابعاد محققه هغه ابعاد مجرده موهومو لره ډک کړي دي ګویا کې دا یو قالب غوندې ده او په هغې کې ور ولګېده دقې شي ته مکان ویلی کېږي مکان د چا نه عبارت دی بعد مجرده موهومه چې ډک کړی وي ده لره ابعاد محققه د جسم د جسم کې ابعاد محققه شته دی او هلته طالب ابعاد موجود دي خو کوم ابعاد دي موهومه هغه ابعاد موهومه چا ډکړله دی ابعاد محققه د جسم ډکړه نو دې ته څه شی ویلی کېږي مکان ویلی کېږي تا دا شی دلته کېښوده دا او د دې دپاره مکان ده دلته طول عرض عمق شته دی خو موهوم او دې کې طول و عرض و عمقو خو څه شی محقق او دې ابعاد محققه د جسم ډکه چا لره هغې ابعاد موهومه لره هغې دې ته څه شی ویلی کېږي مکان ویلی کېږي نو ګویا کې تعبیر به موږ او تاسې داسې وکړو مکان عبارت دی د نفوذ د ابعاد محققه د جسم نه په ابعاد موهومه د خلا کې دا کوم ابعاد محققه د جسم چې دي نفوذ په چا کې کړی دی په ابعاد موهومه د خلا کې خلا کې هلته وهمي او موهوم ابعادو دې په هغې کې نفوذ وکړو ورننوتله نو دې ته طالبه څه شی ویلی کېږي لکه دا پیاله تر څو تا دلته نه وایي کې نو دا خلا وه دا طالبه څه شی وه خلا وه دا ځای کې مخکې دا ځای خالي و که خو چې ته راولګېدلې پیاله دې کېښودله نو دا ځای دې په دې پیالې باندې ډک نو چې ډک دې که نو په دې پیاله کې ابعاد محققه و او دې پیاله کې خپل طول عرض ومق هلته هم طالبه څه شی و ابعاد و هغه موهوم طول عرض ومق هغه ابعاد چې هغه طول عرض ومق و موهوم هغه تا ډک کړه په چا باندې په دقې پیالې باندې چې دې کې دا کم طول عرض ومق پروت دی نو دې ته څه شی ویلی کېږي مکان ویلی کېږي هم پېژنده مذهب د متکلمینو چاته وایي دوی مکان عبارت دی د ابعادو مجرده و موهومو نه چې ډک کړی وي دې لره چل ابعاد محققه و د جسم ډک کړی دې لره ابعاد محققه و د جسم لکه دا ځای خالي و خلا ده د ځمکې او د اسمان ترمنځ چې دا کومه فاصله ذکر کوي دوی دې ته دوی څه شی وایي خلا او دې جسم کې ابعاد محققه پراته دي موږ تاسو ته معلوم دي او چې تا دلته راوړه دا ځای دې ډک ورباندې دا دلته چې کوم طول عرض عمق پروت و هغه ځای دې ډک په دې ابعادو محققو باندې دقې ته دوی څه وایي مکان وایي دا مذهب د متکلمینو یو مذهب د چا دی د افلاطون دی طالب او بل مذهب د چا دی د ارسطو دی هغه به انشاءالله بیا وګورو لږ اوږده ده دا